الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبا دا یو قوم چې په یمن کې دوی پاتې کېدل. دې کې الله رب العالمین 14 انبیاء کرام را لېږلي وو او دا د الله د نعمتونو ډېر شکر گزار قوم چې کله د خپلو انبیاءو تکذیب وکړو او د الله د نعمتونو تکفیر یې وکړو، ناشکري وکړله، نو الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوستلو. دا سبا چې و د نوم عبد الشمس دا علاقه ټوله په ټوله دته منسوب وه، دغه قوم دته منسوب و او د په خپله باندې دا پیشنګویي کړې وه، بلکې تمنا یې کړې وه کاش چې زه په هغه وخت کې یم چې په کوم وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام الله مبعوث کړي. دوی باندې پاس د غرونو د طرف نه به سیلابي ریلې دا به پرې راتللې او د دوی دا کورونه او آبادي دا به یې وړل. نو هغه وخت کې دې ته یو بند وتړلی شو او هغه سیلابي اوبه هغه یې د یو ډیم په شکل کې محفوظ کړل. یو ډیم یې ورته جوړ کو چې هغه به ډک شو، نو بل ډیم یې د هغې نه اوچت ورته جوړ کو نو چې هغه به ډک شو، نو دریم ډیم د هغې په سر باندې چې کوم دی نو د اوبهخور دپاره ورته لارې ورکړلې چې په هغې سره به د دوی خپل باغونه به یې پرې اوبه کول او د باران هغه اوبه هغه به د سیلاب په ځای باندې دوی د خپل ځان دپاره د اوبهخور ذریعه جوړوله. باغونه آبادو د لارې په منځ چې به سړی روانو نو ښي طرف ته او ګس طرف ته به ایکامانه قطارونه به د باغونو نه ختمېدونکي یو سلسله به وه. چې کله دوی نافرماني وکړله، الله رب العالمین د دغه بند د دې دیوال په ویښ کې یو قسم منګکان پیدا کړل چې هغوی د دیوال دا ویښ را ډډ کو. پوه شولې په خبره باندې؟ او هغه بند را مات شو. بند چې کله را مات شو او هغه سیلابي اوبه راغلې، د دې کورونه هم وړل او د دې باغونه هم چې کوم دی نو په هغې سیلابي ریله کې ټول تر و تالان کړو. نو چې په کوم ځای باندې د میوو بوټي ولاړ وو، سیلاب راتللو نه وروستو هغه پټي شل شو، په هغې باندې کیکر پاتې شو، په هغې باندې غنې پاتې شولې او په هغې باندې ترخې ترخې چې کوم دی نو ونې پاتې شولې. الله رب العالمین د هغې مثال ذکر کوي. اهل مکه ته په دې کې چې کوم دی نو درس عبرت دی، مشرکین او کفارو ته درس عبرت دی چې د الله د دې نعمتونو ناقدري مه کوئ، ورنه دنیا کې هم الله رب العالمین ستاسو نه د عذاب په شکل کې دا نعمتونه سلب کولی شي. نو فرمایي لقد كان لسبأ في مسكنهم آیه، په تحقیق سره و د قوم سبا دپاره چې دا په یمن کې پاتې کېدلو، فی مسکنهم په مسکن د دوی کې معارب خار، په هغې کې دوی چې کوم دی نو پاتې کېدل چې دا تقریبا په 3 منزله فاصله کې د یمن د هغې نه چې کوم دی نو ګویا کې په فاصله کې و. نو فرمایي جنتان عن یمین و شمال، 2 باغونه وو. اوس دا چې کوم دی نو ګویا کې د ښي طرف نه او د ګس طرف نه، نو 2 باغونه معنا دا د باغونو سلسله وه چې ښي طرف ته به د کتل نو هم باغونه و، چې ګس طرف ته به د کتل نو هم باغونه و، او په منځ کې به یې ته روان وي. نو دا کنایه ده د څه څیز نه؟ د تسلسل د دې باغونو نه، چې دا باغونه مسلسل چې کوم دی نو الله د دې ټوله ځمکه آباده کړې وه. کلوا من رزق ربکم واشکروا له، خورئ تاسو د رزق د رب خپل نه، واشکروا له، شکر ادا کوئ الله رب العالمین ته. بلدة طیبة ورب غفور، دا خار پاکیزه دی. بلدة طیبة، دا خار دی پاکیزه دی په اعتبار د ظاهري او د روحاني دواړو اعتبار سره. روحاني طور په دې کې 14 انبیاء کرام الله را لیږلي دي، او ظاهري طور مفسرینو لیکلي دي چې په دې کې به مچ نه و، ماشه به پکې نه و، او چې څوک به چې کوم دی نو ګویا کې چا به د ځان سره سورګه او سپګه دا چې کوم دی نو دغه ځای ته وړله نو هلته به مړه شو. هغه آب و هوا به په دې څیزونو باندې چې کوم دی نو ګویا کې ټیک نه راتلله.
نو بلدتن طیبتن دا یو خار دی طیبتن چې ډیر پاکیزه دی ورب غفور او الله هم بخشش کوونکی دی داسې د مزو ژوند دی نو فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم نو دی اعراض وکړو د الله د دې نعمتونو نه او فاعرضوا عن شکر نعم الله تعالی فارسلنا عليهم سيل العرم مونږ راولېږلو په دې باندې هغه سیلاب د بند مات شو ډیم مات شو او ډیم چې کله اوښلیږي او د هغې سیلاب چې راشي نو هغه ډېر تیز وي سیل العرم الله پکې د هغې چې کم دی نو ګویا کې هغې تباهۍ طرف ته اشاره کوي ډیم چې کله رامات شي دا یکدم دا ډېرې اوبه په یو ځای باندې ورخلاصې شي وبدلناهم بجنتیهم جنتین او موږ بدل کړلو دوی لره هغه باغونو دوو د دوی لره په دوو نورو باغونو باندې خو دا دوه نور باغونه د څه څیز وو ذواتي اکلن خمتن چې دا خاوندانو د هغې میوو ترخې چې کوم دی نو ګویا کې میوې به وي د غوز واثل او دقه رنګې اثل دا هغه غنیدار چې کوم دی نو ګویا کې بوټې تریخ ازغیدار بوټې لکه د کیکر په شکل کې وشیء من صدر قلیل او غسلک شی د هغې بیرې نه ډېر کم د بیرې ونه پکې ډېره کمه وه باقي چې کوم دی نو ازغیدار بوټي پکې را وختل کله کله په دې شل ځایونو کې به تاسو لیدلي وي په دې ټولو کې چې کوم دی نو کله پکې تور ولاړ وي پېژنئ که نه او کله پکې چې کوم دی نو کیکر ولاړ وي او کله پکې دا دغه پکې چې کوم دی نو ګویا کې دا جاړې او بوټي دا کروړې پکې راختلي وي هغه غنیدارې وي ازغیدارې وي که نه نو په شل ځای کې بس دقه بوټي راخیږي نو د هغې نه تعبیر په اثل سره شوی دی واثل وشیء من صدر قلیل ذلک جزیناهم بما کفروا دا تبدیل ذلک دقه تبدیل الله وی چې دا مونږ کوم وکړو جزیناهم دا مونږ سزا ورکړل دوی ته بما کفروا په سبب د کفر د دوی سره وهل نجازي الا الكفور او مونږ بدله نه ورکو مگر ناشکرتا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها مونږ وګرځو په منځ د دې کې په منځ د هغې کلو کې چې مونږ پکې برکت کې ښودلی قرى ظاهرة نو داسې چې کوم دی نو ګویا کې داسې کلي چې هغه ښکاره په ښکاره دي الله فرمایي د اهل مکه او هغه کلي چې په کومو کلو کې مونږ برکت کې ښودلی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله یعنی د شام الله فرمایي ما د مکې او د شام ترمنځ د دغه معذبینو دا کلي قرن ظاهرة دا برلبې روډ د روډ په کناره باندې ښکاره په ننداره باندې دقه کلمه واقع کړي دي او چې کلم د اهل مکه شام ته سفر کوي نو په هغه کندراتو د معذبینو باندې چې کوم دی نو ګویا کې تېرېدل کېږي تاسو پوه شولې د آیت په مفهوم باندې نو فرمایي وجعلنا بینهم نو مونږ ګرځولي دي په منځ د دقې کفار مکه وبین القرى التي بارکنا فيها او په منځ د شام کې قرن ظاهرة هغه کلي چې هغه ښکاره دي پټ پنام نه دي څه د لارې نه لرې نه دي د غرونو پنام نه دي وقدرنا فيها السیره او مونږ اندازه کړی و په دې کې السیره هغه فاصلې لره او سفر لره الله رب العالمین فرمایي د دې قوم سبا دا کلي چې کوم وکنه نو په لږه فاصله کې دا مونږ واقع کړو په لږه فاصله کې یو کلی بدلته دا ټاون دی نو ورپسې دا بل فیز دی نو دا فیز 3 دی نو دا فیز 4 دی تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه لکه څرنګه چې تاسو لیدلي وئ په دې غټو ښارونو کې دا دغه یو بل ته نږدې د ټاونونه یو بل ته نږدې وي که نه الله فرمایي وجعلنا وقدرنا فيها السیره امون اندازه کړو د دې کلو ترمنځ السیره فاصلې لره سیرو فیها دا د څه دپاره مې کړو دا مې ځان له په دې باندې یو احسان و سیرو فیها چې تاسو چلن کوئ فیها په دقې کلو کې لیالیه د شپې و ایامن د ورځې آمنین په امن کې ځکه چې د دوو کلو ترمنځ فاصله کله کمه وي نو د هغې کلو خلق په امن سره د یو بل خواته د ورځې د شپې تللی راتللی شي او چې په منځ کې اوږده اوږده بیابانونه وي او صحراګانې وي نو بیا سړی یریږي په غرمه کې نشي تللی یره وي ډاکوان به راپاسي د شپې یریږي شکمار به راباندې راپاسي کچې کې ډاکو هغه به راته چېرته په لاره باندې ناست ځکه کچه ده که نه پوه شولې په خبره باندې که نه نو چې کراچۍ ته ځې او په دغه دشته تیریږي نو په لکه به د یاره پرتی اسې نه چې ډاکوان را باندې چېرته راپانسي الله فرمایي د دغې خوف نه مې دې ختم کړو دا کلي مې ورله بلکل نږدې نږدې متصل د یو بل سره جوړ کړو نو فقالو نو دوی وویل ربنا ای رب زمونږه باعد بین اسفارنا دوی یو بل ناشکري وکړله دوی وی خدایه دا مزه خو په دې کې ده چې سړی سار روان شي او ماښام ورسي
نو په دې لاره په لوګ راشي او تند په راشي نو سړي د ځان سره چې کم دی نو ګویا کې چرګ اغستی او ریجو غوړي د ځان سره اغستی او په دې لاره کې چرته د اوبو په غاړه کینی او په خپل پاخه کی او بیا ورته کینی او وਹੀ خوري دا مزه خو په دې کې ده نو خدای دا ډیر نږدې زمونږ د کلو دا موجودګي دا لری کا دا یو بل نه فاصله کې کا باعد بین اسفارنا لرواله او په منځ د سفرونو زمونږ کې وظلموا انفسهم الله فرمایي دي ځان باندې ظلم وکړو فجعلناهم احاديث دا مونږ هلاک کړل او دسم هلاک کړل چې دا مونږ چې کم دی نو فجعلناهم احاديث زړې قسم ترنه جوړې کړلې ومزقناهم كل ممزق وفرقناهم بالبلاد كل تفريق الله دا مونږ ټوکړي کړل تقسیم هم کړل او ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور پدې آیاتونو کې پدې کې نشانی د قدرت د هر ډیر صبر کوونکی او شکر گزار قدردان د پاره ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فتحقیق سره تصدیق کړو پدې باندې پدې چې کوم دی نو ګویا کې کافرانو باندې ابلیس ظنه هغه ابلیس هغه پرشتیا کړو ظنه هغه دعوه خپل ابلیس خپل دعوه په دې حق کې رښتیا کړې و لاغوینهم اجمعین هغه یو دعوه کړې و کنه نو هغه د دغه قوم سبا یا د دغه کفار مکه د دوی په حق کې چې کم دی نو ګویا کې رښتیا کړې و یعنی په دوی باندې هغه اثر انداز شوی وو فتبعوه نو دوی تابعداري کړې و د ابلیس الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو نه وما كان له عليهم من سلطان او نو د دې وما كان له عليهم من سلطان او نو د ابلیس لپاره په دې کافرانو یا په دې قوم سبا باندې من سلطان غلبا الا لنعلم مگر خالص په دې خاطر باندې چې موږ او پیژنو من يؤمن بالاخره چې څوک ایمان راوړي په آخرت باندې هغه او پیژنو ممن د هغه چانه هو منها فی شک چې هغه د آخرت نه په شک کې الله فرمایي د دې وجنم په دا ابلیس زور ورکو د اثر او د دم په زکه او چلے دو چې موږ ته پکې کراو کوټه معلوم شي وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر یو شی باندې نگهبان دی قل او ای حبیب ادعوا الذین زعمتم من دونه راو بل اغه خدایان چې تاسو یې ګمان کوئ زعمتم انها الهه من دون الله على ودا اللهنا لا يملكون مثقال ذره في الارض في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك او نشته د دې الهه او باطل او د پاره فيهما په دې اسمانونو په دې ځمکه کې من شرک انس شراکت د دې په جوړښت کې د الله سره دې سم مدد نه لري کړي وما له منهم او نه دې او وما له منهم من ظهير او نه د الله د سره منهم د دوینا من ظهير سوک مددگار نه په جوړول کې وسره سوک شریک شوی دي او نو سره پکې چا چې کم دینو تعاون کړي دي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له نفبن ورکی شفاعت د الله سره مگر هغه چا د پاره چې اجازه وکړل شي حتی اذا فزع عن قلوبهم تر دې پورې چې هر کله دا یرا ختم کړل شي عن قلوبهم د جنون د دوینا نو الله رب العالمین فرمایي چې دا چې کم دینو ګویا کې دوی د فرشتو په انتظار دي چې هؤلاء شفاعاؤنا عند الله دا فرشتي به زموږ سفارش کوي الله فرمایي چې کله زما د طرف نه یو حکم دی فرشتو ته ملاو شي دا فرشتي دومره په هیبت کې شي دوی د یو بل نه تپوس پوښتنه نشي کولای د ډېر هیبت د لاسه چې د الله د طرف نه به کوم حکم راغلی وي چې کله د دین د هیبت اوچت شي حتی اذا فزع عن قلوبهم تر دې پورې چې هر کله د لری کړل شي هغه یره د دې د ژوندونه قالو نو دوی وای ماذا قال ربكم د نور فرشتو ته وای نو سو ویلی دی رب تاسو قالو هغه وای الحق الله رب العالمین یو حق حکم چې کم دنه ګویا کرا لګلې دی رښتیا او درست خبره چې کم دنه ګویا کې الله کړی دا الله فرمایي دا فرشتي خو په خپل زمانه دومره په یره کې دي چې زما د وینان ورستو د دین خبره نه راوځي چې کله لک سات تیر شي او دا یره د ژوند اوزي نو بیا د یو بل نه تپوس کوي چې دا صح حکم د بری طرف نه راغی نو دوی به ستاسو په حق کې ماته سفارش کوي او هو العلی الکبیر دق الله رب العالمین ډیر بلند دی او ډیر لوی دی قل او ای حبیب من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى مونږه او کو تاسو په هدایت باندې او فی ضلال مبین یا په گمراهی واضح باندې نو بس دا چې کم دینو فیصله وکي په خپل باندې نو قل او ای حبیب لا تسالون عما اجرمنا استاسو نه با تپوس نشي کول کېده د هغه چې هغه مونږه کړی دي زمونږ د جرمونو بس تاسو نه تپوس نه کول کېږي ولا نسال عما تعملون او زمونږ نه با تپوس نشي کول کېده د هغه چې تاسو یې کوي
ستاسو نه به زمونږ د ګناهونو تپوس نه کیږي او زمونږ نه به ستاسو د ګناهونو تپوس نه کیږي. ستاسو ځان له قبر دی، زمونږ ځان له قبر دی. تاسو د خپل اعمالو جوابده یې، موږ د خپل اعمالو جوابده یو. زما حبیبه دا خبر ورته کولاو وکا، قل او اے حبیبه یجمع بیننا ربنا، جمع به وکي په من زمونږ کې رب زمونږه د محشر په میدان کې به الله ټول را یوځای کی. ثم یفتح بیننا، او بیا به فیصله وکي الله زمونږ په منځ کې بالحق په حق باندې په دې قول سره چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون وهو الفتاح. دغه الله رب العالمین حاکم دی. فتاح معنا کولاون کې یعنی فیصله کوون کې د دواړو ترمنځ. العلیم خبردار. قل او اے حبیب ارونی الذین الحقتم، نو اوخه ما ته اغا بوتان الحقتم به چې تاسو پیوست کړی دی په الله پورې، شرکا اچاغه شریکان دي. ما ته اوخه کنه کلا هرگز داسې نه ده الله سره هیڅوک شریک نشي جوړېدلی، بل هو الله، بلکې دقه الله دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. وما ارسلناک الا کافة للناس، موږ نه دی را لېږلی تعالی را مگر د ټولو خلقو دپاره بشیرا زیری ورکوونکی و نذیرا او یرونکی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلقونه نه پوهیږي. وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا للناس کافة. ترجمه کې چې تقدیم او تاخير مونږ ختم کو نو تعبیر به بیا څنګه شي؟ وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا للناس کافة. مونږ د ټولو خلقو د پاره زما حبیبا بشیر او نذیر را لېږلې. آیت کې چې کم دی نو ګویا کې بشارت د ختم نبوت دی، چې ستانه ورستو چې کم دی نو ګویا کې بل څوک بشیر او نذیر راتلونکي نشته دی. ټولو خلقو د پاره ته کو موجوده دي او کو را روان دي د قیامت د ورځې پورې. خاتم النبیین یې تاسو په شله خبره باندې شاباش نه فرمایي. حضرت مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه فرمایي الله رب العالمین چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کوم انقلاب په دنیا کې راوستلو هغه د ارتقایی مراتب نه تیر کو، د تدریجی منازل نه تیر کو. نمبر 1 الله رب العالمین خپل حبیب ته وی دا اولی کوي. الله رب العالمین خپل حبیب ته وی قم فانذر، په خپل باندې خپل ځان او يروا، قم تو پاسا فانذر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمنن تستكثر. د انقلاب آغاز د خپل ذات نه وکا، د انقلاب آغاز د خپل ذات نه وکا. نو د دین ورستو بیا د انقلاب کې ورله الله رب العالمین وسعت راوستلو. نو فرمایي ورته انذر عشيرتك الاقربين، د خپل نږدې رشتہ دار در سره او يروا. نو انقلاب لورله الله توسيع ورکو چې خپل خاندان پورې چې کم دی نو ګویا کې وسعت اختیار کا. د خپل خلق د خپل قام قبیله خاندانی انقلاب. دا دویمه مرتبه لتنذر القرى ومن حولها، مکه او يروا او د مکه اطراف او د مکه غیر چاپیره خلق. شهري انقلاب د خار تر حد پورې د خپل دعوت وسیع کا. دا د انقلاب دریم ارتقاء شولا. او سلورم ارتقاء بیا کافة للناس بشیرا ونذیرا، خپل مهم عالمگیر کا ټول خلق او يروا. ستا انقلاب عالمگیر دی، دا د ټول جهان د پاره دی، د ټول دنیا د پاره دی. نو الله رب العالمین د اصلاح محنت په نبی علیه السلام باندې شروع کو، د خپل ذات نه بیا تر خپل قبیله او خاندان پورې، بیا تر خپل کلی او علاقې پورې، او بیا الله رب العالمین اغه لا محدود کو او ټول کائنات ته خور کو. فرمایي په دې کې د داعی د پاره یو ډیر لوی وعظ او نصیحت پروت دی. داعی او مبلغ هغه چې د انقلاب آغاز کینو د خپل ذات نه به وکي، ناول به د خپل ځان اصلاح وکي، نو بیا به د خپل خاندان اصلاح وکي، نو بیا به د خپل کلی چې کم دینو د اصلاح لپاره فکر منشي، او بیا به په ټوله دنیا کې د الله د دین د غلبې سکی دغه تحریک بچلی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو کافة للناس بشیرا ونذیرا، مونږ وایو دا چې په ټوله دنیا کې اسلام غالب شوی، خپل ځان را نه یری، خپل کور را نه یری، خپل قام خاندان او نسب را نه یری. نو دا ارتقایی مراحل لخوا د دې مراحلونه الله رب العالمین خپل محبوب تیر کو. فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس، کافة ای جميعا للناس من الکف. زکا
لانها اذا اشتملتهم كفتهم ان يخرج منهم احد. ځکه چې دا ټول خلقو ته आवाज ورسیږي او یو کس ترنه بهر نشي نو د ټولو لپاره به دا دعوت کافي شي، نو دا به کافة للناس شي. دا کف نه د کف چاته ویل کی منع ده، کف ته کف ولې ویل کی؟ په دې کې وبد قشانت را منع کیږي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو فرمایي الا کافة للناس جميعا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد دوی وای کله به دا وعده دا عذاب ان کنتم صادقین کو چرته تاسو رښتینی یقولوا یا حبیبا لكم میعاد یوم تاسو د پاره وعده د یو ورځ د لا تستاخرون عنه تاسو بنه رستو کیږي د هغه نه ساعتن یو لمحه د پاره غړی د پاره ولا تستخدمون او نه بوړان دکیږي په هغه باندې. وقال الذين كفروا ویل دي کافرانو لن نؤمن بهذا القران مونږ هرگز ایمان نه وروړو په دې قران باندې ولا بالذي بين يديه او نه په هغه کتاب باندې چې وړاندې د دین د تورات او انجیل. لو ترى کو چرته تو ویني حبیبا اذ الظالمون په هغه وخت چې دا کافران موقوفون عند ربهم دی بولاړوي د خپل رب مختا يرجع بعضهم الى بعض القول نو بعض د دینه به واپس کوي هغه بعض نور باندې خپل وینا دوی بخپل منځ کې مکالمه کوي. الله د دوی د مکالمه را نقل کوي. ها یقول الذين استضعفوا نو بوای هغه خلق چې هغه ضعیف ګڼل شي یعنی اتباع دا خور پړک چې کم دینه ګوي کې فالوورز او دا ملګری کارکنان دوی بوای للذین استكبروا هغه خلق ته چې هغه تکبر کړو یعنی د خپل متبوعین ته بوای لولا انتم کو چرته تاسو نه لکنا مؤمنین نو خامخا مونږ به مؤمنان مونږ خو تاسو گمراه کړیو نو د خپل مشرانو ته بوای. نو قال الذين استكبروا بوای ورته هغه خلق چې هغه تکبر کړو یعنی د متبوعین دی به وای للذین استضعفوا د خپل اتباع ته نحن صددناكم عن الهدى آیا مونږ تاسو منع کړی وای د هدایت نه بعد اذ جاءكم رستو د دین چې راغله او تاسو ته د هدایت لا چرته هم داسې نه ده لا پکې مقدر رو باسي بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل باندې جرم کوونکی وای. وقال الذين استضعفون او بوای هغه کسان چې هغه ضعیف ګڼل شي یعنی دا اتباع للذين استكبروا د خپل لیډرانو مشرانو ته بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر د شپې او د ورځې اس په هغه وخت کې تأمرون نه چې تاسو به حکم کول مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږ کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او ونجعل له اندادا او مونږ وګرځو د هغه د پاره شریکان د ورځې او د شپې تدبیرونه خو به تاسو مونږ لرا کول. واسر الندامه نو دا دواړه فریقین دی په پټ کې خپې مانتیا لرا دا تابعین او متبوعین دا دواړه دوی به د خپل کړو باندې خپې مانتیا سکی دا به پټ کی لما را او العذاب هر کله چې دی ویني عذاب لرا وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا مونږ وګرځو هغه توقن لرا او هغه زنجیرونه لرا في اعناق الذين كفروا پسټونو د هغه خلکو کې چې کفر کړي الله فرمایي پسټونه کې بورله زنجیرونه ورواچو نو سټ کې زنجیر د دې لپاره نه ورچول کیږي چې راځه ستا واده دی او ډولې درل راوړم په سټ کې زنجیر د دې لپاره ورچول کیږي چې ته مجرم یې جیل ته دلېګما الله به دوزخ طرف ته راکاږي. هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى دوی به د خپل مالونه او خپل اولادونه د خپل ځان د پاره د محبت الهي سبب ګڼلو دی به نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. الله د دې د دلیل جواب ورکړي وما اموالكم ندي مالونه استاسو ولا اولادكم ولا اولادنا استاسو بالتي تقربكم عندنا هغه سیس خو نه دی چې نږدې کې تاسو لره مونږ ته زلفا پاغه نږدېکت باندې الا مگر مالونه اولادونه د هغه خلقو من امنه چې ایمان راوړي او عمل صالحا نیک عمل کوي فاولئک لهم جزاء الضعف نو د دوی لپاره به هغه بدله د چندا بما عملوا په سبب د هغه سره چې دی کړی دي. نو ما ته وګورئ د دوی لپاره د دوی د مالونه دا به سبب د دوچندوالي وګرځي. څه مطلب د خوار سړي به دومره صدقات نه څومره چې به د مالدار سړي وي تاسو پوه شئ په خبره باندې او د بے اولاد سړي نیکی به دومره نه وي څومره چې به د اولاد والا سړي چې کم دینو د صالح اولاد نیکی وي تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې وجنه به دا دوچند کی نو وهم فی الغرفات آمنون او دا خلق به پاغه بالا خانو کې په امن کې وي والذین یسعون فی آیاتنا او هغه خلق چې هغه سعی کوي او مهنت کوي فی آیاتنا فی انکار آیاتنا یا فی ابطال آیاتنا معاجزین او معجزین فی زعمهم د دې خپل ګمان دا وي چې مونږ به الله مقابله وکړو اولئک فی العذاب محضرون
قل او اے حبیب ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، دا خو د رب فیصله ده، دا امتحان دی. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، او هغه څه چې تاسو خرج کوئ فی خیر، پس سیس کې په خیر کې چې تاسو کم مال لګوئ نو فهو يخلفه، نو دقه الله رب العالمین يخلفه بدل ورکوي د هغې، د هغې په بدل کې د هغې نه وروستو الله نور ورکوي. چې څوک د الله په لار کې مال لګوي، د دې وجې نه یوه فرشته روزانه چې کم دی نو د وړاندې اسمان نه د آواز کې دعا کوي اللهم اعط المنفق خلفا والممسک تلفا، خدای چې څوک مال لګوي د خیر په کار کې هغې له بدله ورکا، او چې څوک پې پړی راټیټ کوي او نه یې لګوي نو الله هغې له دا شته چې کم دی نو ګویا کې هلاک کا. او دا د دنیا اصول دي. کوم څیز چې په هغې کې د قربانۍ ماده پرته وي الله هغه سیوا کوي، لکه دا څاروي، دا غوا چې بچی راوړي نو یو راوړي او دوه راوړي، خو چونکې دا قرباني کېږي، دا ګډې او دا بیزې قرباني کېږي، دا میخې او دا سنډګان چونکې قرباني کېږي، نو د دې وجې نه اگر چې دا د موره یو پیدا کېږي خو دا الله ډېر کړي دي، چرته هم چې کم دی نو د دې قلت نه راځي، د دې چې کم دی نو کنډکونه چلیږي. خلق وایي لکه د دې غوبه سره په دومره چې کم دی نو ګویا کې څاروي دي، د دې ګډبه سره دومره چې کم دی نو ګویا کې ګډې او بیزې دي، هغه د کوهستان د سر نه را روانې کي او روډ ټول ډک کړی مخکې وروستو دا لوی لوی کنډکونه چې کم دی نو په دې روډونو باندې تېرېږي. سره د دې نه چې د ګډې او د بیزې یا د غواو د میخې خو یو بچی دوه نو، او په مقابله کې تاسو ګورئ دا سپي، یوه سپی چې لنګه شي نو 108 چې کم دی نو بچي راوړي، خو چې قرباني نه کېږي نو تاسو به د سپو کنډکونه چېرته نه لیدلي، یو یا دوه به چېرته منډې تړلې وښي، د ګډو د بیزو مره کنډک به د سپو تاسو چېرته نه لیدلی. نه، کوم څیز چې هغه د الله په لار کې قرباني کېږي هغه الله سیوا کوي. نو ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، هغه څه چې تاسو یې خرج کوئ نو ما ته وګورئ. کوم انسان چې هغه د خپلې زندګۍ څه حصه د الله په لار کې لګوي او د الله په دین کې لګوي، الله ورله عمر سیوا کوي، الله ورله صلاحیت سیوا کوي، کوم مال لګوي الله ورله مال سیوا کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو فهو يخلفه، الله رب العالمین د هغې بدل ورکوي، وهو خیر الرازقین، او دا الله رب العالمین ډېر بهتر د رزق ورکوونکو نه دی. ویوم یحشرهم جمیعا، او یاد که هغې ورځې لره چې راجمع به کړي الله رب العالمین دې لره ټول. ثم یقول للملائکة، بیا به ووایي الله فرشتو ته اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اهؤلاء کانوا یعبدون ایاکم، ایا دې کسانو به دې عبادت کو ستاسو، یعبدونکم نو ایاکم یعبدون، نو دې به ستاسو عبادت کو. دا عابدین او معبودین به الله را جمع کی، نو الله رب العالمین به بیا چې کم دی نو ګویا کې د دې فرشتو د عبادت کوونکو ته وایي چې دې خلقو به چې کم دی نو ګویا کې الله د دې فرشتو ته وایي شاباس چې دې خلقو به ستاسو عبادت کو. قالو دا فرشتې به ورته وایي سبحانک، الله تعالی را پاکي ده، ګورې مونږ ورته نه دي ویلي چې زموږ عبادت وکړي، انت ولینا من دونهم، ته د دوی نه ته کارساز زمونږ یې، او الله ته چې کم دی نو ګویا کې زمونږ ولی یې د دوی په مقابله کې من دونهم، مونږ خو چې کم دی نو دوست یې، زمونږ خو تعلق خدای ستا سره دی. بل کانوا یعبدون الجنه، دوی زمونږ عبادت نه کو الله، دوی چې کم دی نو د شیاطینو عبادت کو، د خپلو خواهشاتو عبادت یې کو. بل کانوا یعبدون الجنه، بلکې و دوی چې دی عبادت کو الجنه، جن په معنا د شیاطینو سره. نو اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر د دینه په هغې باندې ایمان راوړونکي وو. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل، ندی دا نبی علیه الصلاة والسلام مگر داسې یو سړی دی، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، دی غواړي چې دی منع کړي تاسو د هغې دین نه چې و پلاران ستاسو عبادت به کولو په هغې باندې. وقالو ما هذا الا افک مفترا، او دوی وایي نه دی دا قرآن کریم مګر دا دروغ دی د ځان نه جوړ کړی شوی. وقال الذین کفروا، بوایي هغه خلک چې کفر یې کړی دی للحق په باره د قرآن کې، لما جاءهم چې کله راشي دوی ته، ان هذا الا سحر مبین، نه دی مګر دا سحر واضحه. وما آتیناهم من کتب یدرسونها، او موږ نه دی ورکړی دی کفار مکه وته هغه کتابونه چې دوی لولئ. وما ارسلنا الیهم قبلک، او موږ نه دی را لېږلی دوی ته ستا نه وړاندې من نذیر څوک پیغمبر. نو دا د دوی چې کومې خبرې کوي
دا آسماني خبرې نه دي دا د لا علمه او د جهالت د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. وکذب الذین من قبلهم تکذیب کړی د هغه خلکو چې وړاندې د دوی نه وو عادیان او ثمودیان او وغیره. وما بلغوا معشار ما آتیناهم الله فرمایي وی دوی په د خپلو مالونو اولادونو باندې نازیږي ما چې هغوی ته څه ورکړي وو نو فرمایي وما بلغوا معشار ما آتیناهم دا کفار مکه نه دي رسیدلي معشار عشر عشیر ما د هغې ته آتیناهم چې ما ورکړي وو دقې مخکنو خلقو ته هغوی ته چې ما څومره قوت ورکړی وو نو دا کفار مکه د هغې لسمې برخې ته هم سلمې برخې ته هم نشي رسېدلی هغوی ته چې ما څومره چې کوم دی نو ګویا کې صحت ورکړی او څومره ځوانۍ مې ورکړې وې کانو ینحتون من الجبال بیوتا د دې بس قوت او د دې بس طاقت وي. الله فرمایي وما بلغوا دا کفار مکه نه دي رسېدلي معشار عشر عشیر د هغې ته آتیناهم چې موږ ورکړی وو هغې ته هغې سلمې برخې ته هم نه رسېږي نو یو عشر دی یو معشار دی. عشر لسمې ته ویل کېږي او معشار سلمې ته ویل کېږي یعنې لسمه د لسمې او د لسمې لسمه سوری دا سلمه یي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه د سلو چې کوم دی نو لسمه څو ده لسو او د دغې لسو لسمه څو شوله یو نو معشار دا چې کوم دی نو ګویا کې د سلو چې کوم دی نو سلمه دا یوه حصه شوه. نو ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلي نو هغوی په هغه وخت کې تکذیب کړی د انبیاء کرامو زما فکیف کان نکیر نو څرنګه و هغه انکار زما. بس دا کفار مکه دي د هغې مخکنو خلقو نه عبرت حاصل کړي نو قل اووایه ای حبیبه انما اعظکم بواحده زه تاسو ته نصیحت کوم په یوه خبره باندې څه ودرېږئ الله رب العالمین ته دوه یا یوازې په ډېره ګڼه کې سړي ته د سوچ او د بېچار موقع نه میلاویږي. تنې تنها ځان له د شپې په بستن کې سوچ وکړئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې دا سړی چې یوازې شي که نه د ته بیا ډېر چې کوم دی نو سوچونه او فکرونه دا ورته چې کوم دی نو ګویا کې مخې ته کېږي. الله فرمایي په تنهایۍ کې لږ سوچ وکړئ تاسو یا خیر دی کو یو ملګري نیم د ځان سره د تصدیق دپاره ملګري کوئ نو دوه شئ خیر ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا او بیا تاسو سوچ وکئ نو تاسو چې ما بصاحبکم من جنه نتیجه به سره وځي دا به راوځي چې ستاسو په دې ملګري باندې جنون نشته دی. نبي علیه الصلاة والسلام باندې هېڅ قسم څه جنون پکې نشته دی. تاسو نتیجه به دا راوځي ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید نه دی دا مګر یېروونکی دی ستاسو دپاره وړاندې د هغې عذاب سخت نه. قل ووایه ای حبیب ما سألتکم علیه من اجر زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې څه اجر فهو قل ما سألتکم هغه چې زه غواړم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې من اجر څه اجر نو فهو لکم هغه ستاسو پښتو کې داسې هلکه کوماله سره کې جو هغه ستا په جیب کې کېنه زما حبیبه دې کفارو ته ووایه کو ستاسو نه زه څه غواړم هغه ستاسو شو ماله یې مه راکوئ نو زه خو ستاسو نه په دې څه اجر نه غواړم ان اجري الا علی الله وهو على كل شيء شهید. قل ووایه ای حبیبه ان ربي یقذف بالحق حق الله رب العالمین خامخا چې کوم دی نو د باطل سره جنګوي. الله رب العالمین باطل ولي په چا باندې په حق باندې فیدمغه فاذا هو زاهق نو اسې ولي نه الله ته اثر انداز کوي هم په دې باطل باندې د دماغ پرده ورنه اوښلي او الله یې محو کړي دغه باطل. نو علام الغیوب دا الله ډېر پوهېدونکی دی په غیبو باندې. قل هو اے حبیب جاء الحق وراغ حق وما يبدئ الباطل وما يعيد او باطل نه شروع کې راغلی او نه به دوباره راشي. قل هو اے حبیب ان ضللت فانما اضل على نفسي کو چرته زه ګمراه شوی یم نو پس دې ګمراهي د زما په نفس زما باندې وبال ضلالي على نفسي اضل على نفسي یعنی زما د ګمراهۍ وبال ورته وایي چې هغه زما کار دی خو زه غلطه کوم چې بس هغه زما په قبر کې خو څوک نه سموي و ان اهتدیتو او زه په صحیح لار باندې یم نو فبما یوحي الیک ربي نو په سبب د دې سره چې وحي کړی د ما طرف زما انه سمیع قریب تقى الله رب العالمین دې دې اورېدونکی دی. ولو ترى اذ فزعوا زما حبیب هغه وخت چې ته وویني دي لره چې دوی فزعوا چې دوی به ویریږي دوی چې دا بعث کله وویني که نه د قیامت کله وویني که نه نو دوی به ډېر زیات ویریږي. نو زما حبیبه ته چې کله دوی د دغې خوف او د ګبراحت په انداز کې کله وویني که نه نو د دې لو دپاره جزاء مقدر به تاسو ولیکئ لرأیت امرا فظیعا یاره نو په هغه وخت کې به ډېر لوی چې کوم دی نو ګویا کې روبناک او خوفناک چې کوم دی نو ګویا کې منظر دا به ته وویني. نو فرمایي فلا فوتا خو په دغه وخت کې به د دوی دپاره زمونږ د عذاب نه چې کوم دی نو ګویا کې نجات دا به نه وي. فلا فوتا فلا نجاته
د دې لپاره به خلاصون نه وي او واخذوا من مکان قریب او دې به ونیسلی شي د هغې نږدې ځای نه بس قبرونه دي نو مجرم چې کله ګرفتاری خو نه کړېږي پرې نو دا هم یو الله رب العالمین به دا مجرمان نږدې په نږدې د قبرونو نه راپاسي ښه وقالو دوی به ووایي آمنا به موږ ایمان راوړی دی په دې بعث بعد الموت باندې وانا لهم التناوش خو اوس به دې ووایي خدای اوس به راته پته ولګېدله خو خدای اوس موږ له دې دنیا ته نه لېږي واپس پته خو راته ولګېدله چې بعث شته دی دنیا ته لږ واپس ولېږه الله فرمایي انا لهم التناوش کوم ځای وي د دوی دپاره تناوش تناول ته ویل کېږي په لاسو کې یو څیز حاصلول په لاس باندې راتل د یو شیز مونږ وایو که نه هلکه ګورې بیا ولې په لاس باندې سره نه شي ښه الله فرمایي انا لهم التناوش نو څه به وي د دوی دپاره په لاس باندې راتلل د کوم ځای نه من مکان بعید د هغې لرې مکان نه چې هغه دنیا ده وهي دار الدنیا هغه کور د چا دی د دنیا دی نو ما ته وګوره دې دغه ته چې کوم دی نو مکان قریب وي واخذوا من مکان قریب نو بس قبر خو زندگی د دغه سره نږدې ده پیوسته که نه د آخرت سره نو هغه مکان قریب شو او دنیا ته چې کوم دی نو مکان بعید وي ځکه چې د عالم آخرت او د عالم دنیا ترمنځ عالم برزخ حایل دی نو دا دومره فاصله به ترې کړي بیا به هلته ځي تاسو پوه شوئ په خبره باندې نو د هغې نه تعبیر په چا سره وشو په مکان بعید سره وقد کفروا به من قبل او حال دا دی چې دوی کفر کړی دی په دې قرآن کریم سره مخکې د دې نه ویقذفون بالغیب او دوی به ویشتل کول په غیبو باندې من مکان بعید د هغې دنیا نه د غیبو بس نالیدلې خبرې به یې د ځان نه به جوړولې هغه به یې کولې ښه وحیل بینهم وبین ما یشتهون او حایل به جوړ کړلی شي په منځ د دې کې او په منځ د هغې ارمان کې چې دوی یې غواړي او بس څه شی دی رجوع الی الدنیا ده بس په دغه منځ کې به چې کوم دی نو گویا کې د دوی ترمنځ به یو حایل او یو رکاوټ دا به چې کوم دی نو جوړ کړلی شي کما فعل باشیاعهم لکه څرنګې چې کړی شوی دی باشیاعهم باشباههم د دې په امثالو د دې په اشباهو د هغې چې کوم دی نو گویا کې لکه څرنګې چې د هغې د خواهش او د هغې ترمنځ حایل جوړ شو دغه رنګې د دې د خواهش او د ترمنځ به هم چې کوم دی نو څه جوړ شي رکاوټ به جوړ شي من قبل مخکې د دې نه انهم کانوا فی شک مریب د دې وجې نه د قبر د ژوند ته برزخ ویلی کېږي ځکه دا حائل دی د چا د عالم آخرت او د عالم دنیا ترمنځ برزخ چې کوم دی نو دا فاصل ته ویل کېږي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه د قبر د ژوند ته څه ویل کېږي عالم برزخ یا حیات برزخي ورته ویل کېږي ها ځکه دا یو فاصل دی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتر دا مکی سورت دی په ترتیب د نزول سره دا 43 نمبر دی په ترتیب د مصحف سره 35 نمبر سورت دی او مخکنی سورت سورت سبا کې ابتدا کې الحمدلله الذي له ما في السماوات والارض توحید شروع شوی او د دې صورت آغاز د توحید نه کیږي الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع نو الله رب العالمین په دې کې د خپل وحدانیت ذکر کوي او خپل عجائب د قدرت په دې کې بیانوي فرمایي الحمدلله فاطر السماوات دې د سوره فاطر ذکر ویل کېږي چې په آغاز کې په وړاندې آیت کې د الله یو صفت ذکر شوی دی چې فاطر دی الله رب العالمین هغه ذات دی فاطر السماوات چې روباسون کې د اسمانونو لرا او ارض ځمکې لرا پیدا کوونکی دی هغې لرا جاعل الملائکه او ګرځونکی دی فرشتو لرا رسلا استازي اولی اجنحه چې دا خاوندان د وزرو دي مثنا د دوو وثلاث او د دریو ورباع او د څلورو او د بعضې چې کوم دی نو گویا کې فرشتو وزرې پکې سوا دي لکه جبریل امین 600 وزرې نبي علیه الصلاة والسلام په خپل هیئت اصلي کې چې کوم دی نو گویا کې په لیلة المعراج کې په هغې کې لیدلی دی نو یزید فی الخلق یزید فی الخلق نو سواقي الله رب العالمین فی الخلق په دې چې کوم دی نو گویا کې په دې خپل مخلوق کې ما یشاء هغه څه چې خوښه شي نو جبریل امین له د دوو د دریو او د څلورو په ځای باندې 600 وزرې الله رب العالمین ورکړي دي بس دا د الله مشیت دی الله چې خپل مخلوق له څومره قدرت ورکوي نو ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ما موصوله ده هغه چې کولاو په الله رب العالمین د فائدې د خلقو لپاره من رحمت رحمتنا نبوتنا نو الله رب العالمین
چې په خلقو کې چاته نبوت ورکړي فلا ممسک لها نشته بندون کې د رحمت تدقي الله د پاره وما يمسك او هغه څه چې بند کړ الله رب العالمین فلا مرسل له من بعده نو نشته را لګون کې د دقي د پاره رسل د الله رب العالمین نه یا رسل د بندول د الله نه وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم يا خلق یاد کړئ نعمت الله رب العالمین پتا سبحانه هل من خالق غیر الله آیا شته څوک پیدا کوونکی علاوه د الله نه يرزقكم چې رزق درکې تاسو ته من السماء والارض د اسمان د ځمکې لا اله الا هو نشته معبود برحق فانا تفقون کوم دې تاسو علاوه لیکيږي وَإِن يُكَذِّبُوكَ قُدِي تَكْذِيب كِسْتَا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نَتَكْذِيب کړي شوی د انبیاء کرام مخکستان او الى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا نو دوکه دی وروانه چې تاسو ژوند د دنیا ولا يغرنكم او دوکه دی نه کی تاسو لره بالله فالله باندې الغرور هغه دوکه باز ان الشیطان او غسوک شیطان دی ان الشیطان بشک شیطان لكم عدو تاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا کني تاسو دې په دشمنه باندې انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير بشك دي رابري اغدل اخبر الذي دبار جاريشي اخوان دور الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا آیا هغه کس هغه کافر زين له سوء عمله چې خیسته کړي شوی دی هغه هغه بد عمل خپل فرآه حسنا دلیل دی بل عمل لرا حسنا خپل خیسته نو آیا دا کس کېدلی شي کمن کان مؤمنا پشانت د هغه مؤمن نو دا کمن کان مؤمنا دا ورله تاسو خبره مقدر چې کوم نه وایي کړو باسي خان نو بیا ورله جزاء ورو باسي لا نه دا چرته نشي کېدلی دا پشانت دی نو فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو بدل دیونه کی نفس تا عليهم بخفقان د دوی کی حسرات عليهم بدوی باندې حسرات په خفت کېدلو باندې په افسوس کولو باندې نو ستا نفس دی په دوی باندې چې کوم دینو د دوی په ایمان باندې د افسوسونو د وجه نه چرته چې کوم دینو وایي کې هغه تا مړ نگی لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين شاباس تاسو پوښلې ان الله عليم بما تصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب لقي الله رب العالمين طرف تخيجي الكلم الطيب هغه پاکیزه کلمه والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح ورتقي دق لرا نو کلمه طیبه خی خبره دا الله رب العالمین طرف تخیجی او دا خی خبره چې بر رسی نو سی رسی عمل صالح یې رسی عمل صالح ورپسې د شاته نه چې کوم دی نو ګوي کې زور وکي نو دا الله رب العالمین تور ورسی تاسو پوښتنه په خبره باندې نو د دې دواړو په امتزاج سره الله رب العالمین تاسو اعمال حسنه دا ورسیږي نو تاسو عقیده او تاسو عمل صالح دا چې دواړه را یو ځای شنو الله رب العالمین ترسیږي کو صرف عقیده وا او عمل صالح ور سره نه وو نو بیا هم نشي رسیدلې او کو صرف عمل صالح وو او عقیده ور سره نه وا بیا هم الله تعالی رسیږي نو والذین آمنوا والذین ينكرون السيئات لهم عذاب شدید او هغه خلق چې هغوی تدبیر جوړي د ګناهونو غلط چې کوم دینه وایي کې منسوبي جوړي نبی عليه الصلاه والسلام خلاف فدار الندوه کې داغه د قید کولو داغه د قتل کولو او داغه د مکینه د وباسلو چې کوم دینه وایي کې منسوبه جوړه کړله لهم عذاب شدید دغه خلق لپاره عذاب سخت او مکر اولئک هو يبور او تدبیر دغه خلق هو يبور دا به هلاکی دا بزایل کیږي والله خلقکم من تراب الله رب العالمین تاسو پیدا کړی د خاورنا ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع او نبار کوي او زنانا نحمل کوي او زنانا ولا تزع او نيزيږي الا بعلمه مگر په علم د الله سره کوم وخت به د حمل پیدا کیږي او کوم وخت به وضع کیږي په دې هر څه باندې الله عالم دی وما يعمر من معمر او عمر نشي ورکوله یو معمر تا لوی عمر والتا ولا ينقص من عمره او نکمیدل کولی شي د عمر د انسان نه الا في كتاب مگر دا په لوح محفوظ کړي ستاسو د عمرونو چې کم دینه وایي کې داغه تفصيلات دا الله سره لیکل شوی دي ان ذلك على الله يسير بشکل الله باندې آسان دي وما يستوي البحران او برابر نه دي دا دواړه دریابونه هذا عذب فرات دا یو د خوګو فرات ډیر خو سائر شرابه مزدار د اسکاف د دې سکلو کې مزه ده
او وهذا ملح اجاج او دا بل ملح نمکین اجاج ډیر مالګین دا ډیر زیات چې کوم نه غوي کې مالګین دی او تریو دی دا دواړه برابر دي نشي برابر دي کفر او اسلام هم نشي برابر دي حقائق چې کوم نه الله مختلف پیدا کړی دي حقائق الاشیاء ثابته ومن كل تاكلون او د هر د دواړو نه تاكلون تاسو خورئ لحما طريا او وکل را چې کومه تازه ده وتستخرجون حليه تلبسونها او تاسو روباسل کوي حليه د هغه کالو تلبسونها چې تاسو په خپل اغوندئ یا تاسو اغوستوي خپل بیان ته مخکې تفصیلات ذکر شوي دي وترى الفلك فيه مواخر او تبين حبيبا کشتو لره په دغه دریاب کې مواخر شلون کې لتبتغوا من فضله دې د پاره چې تاسو تلاش کوي فضل د الله یعنی حلال رزق په وګټئ ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه او هابوتان چې تاسو یې راوړی علاوه د الله نه لا ما یملکون من قدمیر او طاقت نه لري من قدمیر دا یو پوستکی د کجوري د اډو کینا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کو چې تاسو راو بلدا بوتان نو دین او دا بلن تاسو دعا تاسو ولو سمعوا کو چې توایو اذا بالفرض والمحال ما استجابوا لكم نو دین شي قبول او تاسو د بار دعا تاسو و یوم القیامت یکفرون بشرککم او ورځ د قیامت باندې دی به انکار کی تاسو د شرک نه ولا ينبئ مثل خبير او دی خبر نشي در کوله تا ته حبیبا فمثل دا خبير ذات باندې دا بوتان دوی چې کوم دینو د قیامت پر ورځ اعمال چاته دانش پیش کوله یا ایها الناس انتم الفقراء ای خلق تاسو فقراء تاسو محتاج الى الله الله تو والله هو الغني الحميد الله رب العالمین دا بے پروا دے غنی دے الحمید استایل شویل ان شاء یذهبکم کجا توي وختلا نو بو بزی تاسو وياتي بخلق جديد او راتلبو کی بوستلبو کی پتا سو باندې وياتي بخلق جديد او راتلبو کی باندې مخلوق نبی باندې وما ذلك على الله بعزيز او دانه دے په الله باندې سګرانه مشکل ولا تزر وازره وزر اخرى او نب بارکی وازره یو نفس هغه چې هغه ګناهګار دی ولا تزر ولا تحمل وازره نفس وازره وزر اخرى گناہ دبل کس وان تدعو مثقله الى حملها اگر کو بدنو کی اگر کو آواز کو کی مثقلتن نفس ثقیلت یو بوجدار نفس اگر آواز کو کی الہ حملها ابوج دا غیتا چا باندې چې دا ګډه درود وی کنه دیبل تاواز کړه کې تدل ترا شما سره دا ګډه روچت کا دسی وی کنه کومتا وی دا پندرا را ترا پسر کا الله فرمای اگر کو دا بوجدار نفس بل ته آواز هم کوي خصوص مو دا پند کو چتاوله دا بنشي فرمایي لا يحمل منه شيء نو د سره به هیڅ چیز چې کم نه پورته نه کړل شي او ولو کان ذا قربا اگر خدا را بلل شي به د خپل نږدې رشتہ دار ولې نه نو ما ته وګوره سړی چې کم نه وایي کې په خپل رشتہ دار ته او عزیز ته आवाज کې لکه تراشه زما سره دا بوج را سره روچت کا نو باشر کې په غوبل کې او په خیر خیګړه کې سړی خپل رابلی الله فرمایي کو هر څومره خپل شو خو چې د قیامت ورځ باندې ورته وایي چې یاره دا بوج زما سره روچت کا نو د الله سنت او عادت دا نه چې په قیامت کې څوک چاته بوج اوچت کی نو فرمایي انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ويقاموا الصلاه بشک ته یاره هغه خلق درچه هغه د الله نه په غیب کې یریږي او اقاموا الصلاه او قائم کړي مانځل را من تزکا فإنما يتزکى لنفسه ومن تزکى ومن تطهر عن الشرك او هغه چې خپل ځان په تکلف او په تصنع باندې پاک کو نو ګورې ته کوم چې کوم نه ګورې ته خاري په کې پکار وي تاسو پوښتنه په خبره باندې دی وجنا ماده د تفاعل پکې الله راوړل ها ومن تزکا او هغه چې په تکلف سره ځان پاک کو د شرک نه فإنما يتزکى لنفسه د خپل فائدې لپاره خپل ځان پاکي وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور او برابر ندی الاعمى والبصير لون او لدون کې نو کافر مثال لون دی لدون کې مثال د مؤمن دی ولا الظلمات ولا النور او نتیری او نرا نو ظلمات د کفر دی او نور د ایمان دی ولا الذل ولا الحرور او نسور او نګرم هوا انو سور او ګرم هوا چرته یو شان کېدل شي وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندی برابر مړه او نه ژوندۍ او نه مړه نو احیاء نه مراد ژوندۍ دي او اموات نه مراد دا چې کوم دین وایي کې
د احیاء نه مراد مؤمنان دي او د اموات نه مراد کافران دي. مثل الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر كمثل الحي والميت ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. الله رب العالمین او رول کی هغه چاته چې خوښ شي او نه یې ته او رول کی هغه چاته چې څوک په قبرونو کې دي. ځکه د دوی مثال خو د مړو دی او د مړي ځای قبر وي. نو لکه څرنګه چې کافر هغه ته چې کوم نه ګوي کې لکه څرنګه چې مړي ته څوک اورول نشي کولای، نو زما حبیب دقه رنګ ته کافر ته په سماع قبول سره دعوت ته حق نشي اورولای. ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. دا نبی عليه الصلاه والسلام تعالی تسلی ورکړي. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. زبر صحیفو ته ویل کیږي. صحیفې چون ګډيري دي د دې وجنه الله رب العالمین جمع ذکر کړی دا. ځکه د ابراهیم علیه السلام صحیفې سوې ډېر شو، د موسی علیه السلام د تورات نه مخکې صحیفې سوې لسه، او د شیس علیه السلام صحیفې سوې شپېته. نو دا ټولې چې رايو ځای کې نو تقریبا 100 صحیفې شولې او لس آسماني کتابونه او بالکتاب المنیر. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الم تر ان الله انزل من السماء ماء. آیت نګورې حبیب چې الله را کوزید اسمان نه وګ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد او دا غرونو نه جدد بيض. سدي جدد چې کوم نه جمع د جدتون دا جدا دا ویل کېږي الطريق في الجبل. په غر کې لارې څه ویل کېږي دې د جدا ویل کېږي. ما ته وګوره تاسو ته درنګ ته پیږي نن سبا نو په دې غرونو کې تاسو لیدلي دي په دې کې چې کوم نه وایي چې د لارو په مانند باندې کرخه سپینې کرخه به تاسو د دې ګټو په دې منځ کې لیدلي دي. ماربل کې لیدلي دي دا ماربل دي نو په دې کې چې کوم نه وایي چې یو سپینه کرخه په کې الله رب العالمین په دې ګټو کې دنه چې کوم نه وایي چې دا په کې الله دا الله د قدرت نشانی دي. او من الجبال وبعض الغرونه جدد بيض سپینې لارې دي نو دا په دې غر کې دنه ما ته وګورئ ما ته وګورئ یا دا غرب چې د لري لیدلې دا لار په ښکاری سپینه ښکاری د دې نور غر په نسبت باندې. نو الله فرمایي تاسو د سهولت لپاره په تاسو د تګ راتګ لپاره لارې مقرر کړې. نو دواړه کې دی شي چې په کارو کې دنه کومې لارې تللي دي رغونه تللي دي سپینه هغه ته نه مراد کېدلی شي او کنه د غر د پاسه چې کومې اسانه لارې وتلي دي دا ته نه مراد کېدلی شي. وحمر او سري بعضې وخت دا لارې سري وي مختلف الوانها مختلف رنگونه د دوی. نو د دې ماربل رنگونه مختلف دي کنه. مونږ تاسو ولدلته چې کوم نه وایي نمونه یې خلاصې نیګرې ده دا سینې وایټ ده دا ګرینایټ ده او دا په بکرای ده دا په کرارا ده او دا په جنگل ګرې ده. د دنیا دغه چې کوم نه وایي کې نمونه دې لکه خودري دي. تاسو پوښتنه په خبره باندې الله فرمایي او مختلف الوانها وغرابي وسود غرابي دا چې کوم نه وایي کې جمع د غربیب ده. غربیب ویل کېږي الاسود المتناهي او تک تور تور کاڼي لیدلې ده مارکیټ کوی د تور نه لوی دغې ده غرابي وسود والا چې کوم نه په مارکیټ کې هغه ډېره پیسې کوي. پوښتنه په خبره باندې الله فرمایي دا په کاڼو کې چې دا کوم الوان او انواع پیدا کړي دي تاسو دې ته وګورئ. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. نو د انسانانو نه او د څارویو او د چارپایانو نه مختلف الوانه كذلك. نو مختلف دي انواع دغه كذلك لکه څرنګه چې ثمار لکه څرنګه چې فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها دغه رنګ په دې کې مختلف انواع پیدا کړي دي. انما يخشى الله من عباده العلماء او بشک یریږي د الله رب العالمین په بندګانو د هغه کې العلماء معرفت لرونکي. نو چې د الله په دې کائنات کې څوک چې کوم نه غوي کې علم او معرفت لري تدبیر او تدبر پکې کوي نو باندې کې د خشیت ماده پیدا کیږي. ان الله عزیز غفور. الله د علماء چې کوم نه غوي کې دغه صفت څه بیان کو دغه صفت بیان کو چې دوی کې خشیت وي. نو الله دې موږ او تاسو کې خشیت پیدا کړي. امين. شاباش فرمایي ان الذين يتلون كتاب الله بشكها خلق جاري لول كتاب ده الله رب العالمين واقاموا الصلاه او قائمين منزل روان فقوم مما رزقناهم او خرج کی ده حسن چې موږ دې تور کړل سر او علانيه په پټ او پخارا يرجون تجارتا دي تملري ده تجارت لن تبور چا به هلاك نشي من البور بوار دا چې کوم نه په معنا د هلاك سره راځي او ليوفيهم اجورهم
د دې لپاره چې دوی ته پوره ورکړلی شي اجرونه د دوی ویزيدهم من فضله او سیواوالی وکړي الله رب العالمین دوی ته هغه خپل فضل او مهرباني للذین احسنوا الحسنى وزیاده انه غفور شکور والذي اوحینا الیک من الكتاب هو الحق او دا کوم کتاب چې موږ وحی کړی د تا ته دا حق دی مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا او بیا موږ په میراث کې ورکړی دی قران کریم لره هغه خلقو ته کوم چې موږ غوړه کړی دي په خپل بندګانو کې نو معنا دا ایمان دولت چې کوم دی نو ګویا کې غوړه خلقو ته نصیب کړی دی نو مراد د دې نه چې کوم دی نو ګویا کې مصداق د صحابه کرام شو مصداق د شو صحابه کرام شو دویم تفسیر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قران کریم چې کوم دی نو ګویا کې دا مونږه د دې د علم او د دې د معرفت دا مخودلې ده په بندګانو کې هغه خلق ته کوم خلق چې مونږ په خپل بندګانو کې چان کړی دي الله یې ار سترګې ته د قران زیارت نه نصیب کوما ار وخت د قران اوریدل نه نصیب کوما ار جبه ته د قران تلاوت نه نصیب کوما ار مضبوط او ار ضرورت چې کوم دینه وایي کې د قران کریم دا غیر نسبت ورته نه نصیب کوما مون او تاسو ته الله را نصیب کړی دی الله فرمایي دا تاسو ته انتخاب ما په عرش باندې کړی ما بری نه فیصله کړو څوک په قرآن معرفت حاصلې کومې سینې په قرآن کریم په معرفت باندې منور کوم الله فرمایي دا انتخاب ما کړی دی دا چان زما دی دی وجنه د الله په انتخاب باندې اعتراض دی نه اهل جبتا الله د قرآن خدمت نه نصیب کړي نالایق سینې ته الله رب العالمین د قرآن خدمت نه نصیب کړي نو چې کوم الله انتخاب کړی دی ټیک کړی دی تاسو پوښتنه په خبره باندې البته د عمل په اعتبار سره په دې خلکو کې کمزوري ضرور وي الله فرمایي فمنهم ظالم لنفسه نو بعضی د دوی نه هغه بداسي وي چې هغه ظلم کوونکي په ځانونو خپل باندې څه مطلب معنا دا چې هغه به کم نه وي کې عمل کې ویلې کمې وي نو نیکی باندې کوي یا به کم نه ارتکاب د محرمات کوي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي تاسو پوښتنه خبره باندې ومنهم مقتصد او بعض د دوی نه هغه دي چې هغه میا نرو دي اقتصاد چاته ویل کیږي اعتدال ته ویل کیږي بعض په دې کې معتدل دي معنا دا چې ډیر ګناګار به نه ډیر نیکان به نه نو دا چې وایي چې دا فرض به صرف پوره کوي پتاعات کې تاسو خبره باندې ورسته لیکه او ذکر رنګ چې کوم نه وایي په معاصیو کې کله ارتکاب د مکروهات او بدلاس نه کیږي خدا خلق به معتدل وي او منهم سابق بالخيرات او بعض الذين اغلي جاوړان دي کیدون کې دي نیکو ته باذن الله په حکم د الله باندې بعض الله دې توفیق ورکړي وي نماز وګورئ په طاعات کې دوی به کوم نه وایي کې فرض بم کوي سنت بم کوي ان تر دې چې نوافل بم کوي او په محرمات کې د حرامونه د مکروهونه بلکې د مشکوک او مشتبهات نه به ځان ساتي نو الله فرمایي چې دا به درې وډلې وي نو دا وړاندې ډاله چې دا فمنهم ظالم لنفسه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي یغفر له دې د الله رب العالمین مغفرت کی ځکه سینه کې قران او دا دویمه ډاله يحاسب حسابا يسيرا دې سره کو الله حساب دینو خیر له آسان باندې حساب به سره او دا دریم ډله سابقهم بالخيرات عبد الله بن عباس فرمایي يدخلون الجنه بغیر حساب دا هغه خلق د جدي په جنت ته چې کوم نه به حساب او به کتاب به الله رب العالمین بوزي ذالک دا مجموع د قدر وډلونه چې چاته الله د قران نسبت نصیب کړي له هو الفضل الكبير دا ډیر لوی فضل له عمل ته مګوري خان تاسو پوښتنه خبره باندې علم ته ګوري د قران د نسبت ته ګوري الله رب العالمین د خپل بندګانو ته ډېر عجیب باندې چې کوم نه ګویا کې مثال دا پیش کړی دی فرمایي جنات عدن يدخلونها هغه جنتونه د همیشوالدي ورته داخليږي يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا نو دوی ته په کالو کې ورچولې شي دا پمړو د سرو زرو نامل غلرو ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دی بوای ټول سنا صفات هغه الله لره چې پوستلې دې زمونږ غم لره ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله الله رب العالمین هغه ذات ته چې داخل کړي دي
احلنا ادخلنا وانزلنا دار المقامت هغه کور د رهایش لرا دا د وسانی خیسته کور دی من فضله فضل الله نا لا يمسنا فيها نصب نو به مسکی مونږ لرا فيها بدق جنت کې نصب استړیواله ولا يمسنا فيها لغوب او نه به مسکی مونږ لرا په دې جنت کې لغوب سچ کم نه وایي کې ستومانی شور شغب دا به کې نوي والذین كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم په دې باندې په فیصله نشي کول کېدل فیموت چې دې سشي دا فیصله په نتیجه کې دې مړ شي ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها او دا دوزخیان بچت وਹੀ په دې دوزخ کې ربنا او وایبا اے رب زمونږه اخرجنا نعمل صالحا مغفور نو باسم بنیک عملکو غیر الذي كنا نعمل على ودا اغنه چې مونږ وکولکم اولم نعمركم الله ورته وایي یقول تعالی اولم نعمركم آیا ما تاسو عمر نو درکړې ما دمر عمر يتذكر فيه من تذكر چې کو چا په نصيحت حاصله ولې نو حاصله ولې شو وجاءكم النذير او وجاءكم النذير او راغله او تاسو ته یو يرون کې فذوقوا نو سکه فما للظالمين من نصير نشتره د ظالمانو لپاره څوک مددگار ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله غزات چې ګرځولې تاسو خلائف في الارض جمع د خلیفتنا خلیفہ دا چې کوم نه وارث ته ویل کیږي الله تاسو رستو پاتې کړی په ځمکه کې یا د ځمکه اختیار درله الله درکړی دی نو دواړه معنی کېدلی شي فمن کفر فعليه کفره هغه چا چې کفر وکړ فعليه وبال كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا او نسيوا کې کافرانو لپاره کفر د دې باندې ضرب د دې باندې الا مقتا مگر غصه بس د خدای په نسبت باندې چې د دې چې د کفر څومره سیوا کیږي نو د الله غصه ورته سیوا کیږي ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساره او نسيوا کې کافرانو لپاره کفر د دې الا خساره مگر تاوان د دې کافرانو دا کفر چې څومره وګديږي تاوان سیوا کیږي قل ارایتم شرکاءکم الذين تدعون من دون الله آیات سجد لله خپل شریکان بوتان چې تاسو را بلې علاوه الله نه ارونی ماته او خیما دا خلقوا من الارض دې څه پیدا کړی د اسمکنا ام لهم شرک فی السماوات یا دې لپاره شراکت ته پیدا کول د اسمانونو کې هم اتیناهم کتابا یا موږ ورکړل دوی ته کتاب فهم علی بینه من حدود باغ علی بینه منه فسند د هغه باندې او په دلیل د هغه باندې بلکې يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وعده نکي ظالمان بعضنا د بعض نور سره مگر د دوکي نو دا شیطانان د دې سره د دوکي وعده کوي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بشک الله راټینګ کړی د اسمانونو او ځمکه ان تزولا د دې لپاره چې دا چې کوم نه چرتا زایل نشي او ورتاو نشي او ختم نشي ولئن زالتا الله د قسم د پاره او زما د قسم یې کو چرته دا ډول ختم شو نو ان امسكهما من احد من بعده نو راټینګ باندې کی راجه باندې کی د ډول لرا یو کس هم د الله نه رستو انه کان حلیما غفورا واقسم بالله جهد ايمانهم دي قسمونه کړی په الله باندې باغ کله کو قسمونه خپل سره لئن جاءهم نذير کو چرته راغلی دی یو يرون کې پیغمبر يكونن اهدى من احدى الامم نخام خابدوي وي ډیر هدايت مندون کی من احدى الامم د یو د نور امتوننا د نور په نسبت بدوي ډیر هدايت عمومي دي دا قسم خورلو فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا نو سیوانه کړو د کې نذیر دوی لرا الا نفورا مگر پتر یدلو سرا استكبارا في الارض مفعول له دې دغه د پارخه نو فرمایي استكبارا في الارض دا د صد پارا دا د دې د پارا د دې وجنا چې دې تکبر کولو پس مکه کې و مکر سیئ او د دې داغه عمل سیئ د وجنا د دې داغه تدبیر سیئ د وجنا ولا يحيق المكر السيء الا باهله احاطه نکي هغه غلط تدبیر مگر باغ اهل خپل باندې هغه پسړي باندې واپس راګرځي وي مکر د بل سړي بلار کې او ترستا بد کوي بغاړه لار شي فهل ينظرون الا سنت الاولين دي انتظار نکي مگر داغه سنت تاوړم بنو معذبين خلقو فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا تبديل عارضي اوریدل تحويل مستقل اوریدل اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه والله رب العالمين پکړ شروع کی د خلق په اعمال باندې نو پاتې باندې په مقدس مکه باندې یو زنده سره ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى واذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا بس صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مرض طلباء وطالبات الله صحيح فهم وعلم القرآن نصيب خدای زمون متمکن گزارش شي الله مونږ معاف دعا لپاره یو ملګری درخواست را لېږلی دی دعا ورکوم چې الله شریف حاجت یې پوره په هر بند کې زمونږ څه ملګري دي قید کې دي هغوی د دعا درخواست را لېږلی دی دعا ورکوم چې الله د قید نه راخلاص کړي الله د قرآن کریم د دې طلباو د دعا په برکت سره خدای چې چا هم د دې درس والونه د خیر دعا غوښتلې ده الله خیرونه نصیب کړه الله رب العالمین زمونږ او د دې د ټولو دنیا او آخرت دعا ښایسته ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة